احمد ولی خان د ریاست خلاف د جنگ اعلان کړی دی. ویلي دی کو نومبر پورې ماین اینڈ منرل بیل واپس نشو نو بیا به جنگ کیږي. بیا چې کوم دی ما خپل پلار سره وعده کړی دا چې زه به خپل پښتنو د حقوقو لپاره روسم او د دې چې کوم دی کو د ما سرم زی زبرست کېږم نه. ځان سره به د ټولې صوبې عوام راوباسم او یو ډېر لوی چې کوم دی تاریخي تحریک په شروع کوم د ماین اینڈ منرل بیلز لپاره د حقیقي ازادۍ لپاره. اوس دی وخت کې ماین اینڈ منرل بیلز چې کوم دی د خیبر پښتونخوا په حکومت کې پروت دی لا منظور شوی نه دی. د دې منظور چې کوم دی د عمران خان ته بند ده. د عمران خان چې کوم دی مشاورت باغ سره کیږي د هغې نه پس بیا دا منظوري یا به نه منظوري په دې باندې چې کوم دی اجلاسونه دی وخت روان دي. تاسو دا وایم چې ماین اینڈ منرل بیل چې کوم دی د خیبر پښتونخوا دا صوبایي مسله دا فدرال کې اس قسمه کار نشته. خو دې وخت کې دا مسله چې کوم دی مختلف سیاسي ګوندونو شته کړی دا او وی نه دا به نه پاس کیږي. کو دا پاس شو دې کې پښتونخوا د ډېر لوی نقصان دی. کو پرس که دا پاس شو نو بیا احمد ولی خان وی دې د واپس کېدو پورې به موږ چې کوم دی تاریخي تحریک چلو د ازادۍ یو لوی تحریک پي. اوس دې کې به سره سوک سوک ایسالي اب ګورنمنټس کې متلازم وای.